بله دا چې داسې فتوې به هم په خلکو باندې نه لګوئ ښه دا فلانکی سړی الې لاړو دلې لاړو دش دا وشو دیوبندي شو بریلي شو مشرک شو بدعتي شو دا خبرې به نه کړئ ما سي مبارک نه په څو وارې اورېدلي ذهنونه به کولاو کړئ ښه دا به نه چې دیوبندي او بریلي سي مبارک نه به څو اورېدلي فرمایل به یې چې مونږه اهل سنت والجماعت احناف یو او اهل سنت والجماعت هغه چاته وایي چې څلور واړه مذهبونه حق ګڼي او عمل په خپل مذهب باندې کا مونږ اهل سنت والجماعت خلک یو دیوبند هم 100 کالو یا د 120 کالو پیداوار دی او بریل چې دی دا هم 120 کالو پیداوار دی دینه مخکې څه شی و مونږ احناف یو اهل سنت والجماعت یو که څوک ورته وایي چې ته بریلی چې نه زه اهل سنت والجماعت حنفي مذهب یم امام ابو حنیفه صاحب مقلد یم هغه قلاده هغه غاړکۍ مه په غاړه کې راچولې هېڅکله به چاته دا ځان ته نه وایي چې زه بریلي یم زه فلاني دا ټول یاد ولرئ ښه او تشددات به نه کوئ تشددات به بالکل نه کوئ او تشددات ځکه مه کوئ چې الحمدلله زمونږ او زمونږ د والد صاحب مبارک ټول شاګردان کې تاسو تشددات کوئ بیا به ټول په خپل سی مبارک استادانو به بیا تاسو فتوې به پرې لګوئ سی مبارک استادان تقریبا ټول دیوبندیانو خو هغه دیوبندیان داسې نه وو او پخواني دیوبندیان خو کلک احناف وو د سی مبارک چې دی یو استاد یو د چرګو کلي مولي عبدالمنان صاحب او مولي عبدالمنان صاحب چې دی کلک ملا او کلک حنفي او کلک هغه ذاکر مولا و خو دا وه چې نظریه د مودودي سره وه مودودي سخت هغه و لکه یو څوک چې کلک مولا یې اوس لکه نورالحق صاحب اوس هغه سره نظریه د عمران خان سره دې باندې سړي نه خپل شی نه درومي نو دا عبدالمنان صاحب چې و سی مبارک ورسره په چرګو کلي کې هم کتابونه ویلي و بیا یې ورسره په چوکانو مې عمر صاحب رحمت الله علیه هغه کې هم ویلي و بیا چې کله هغه کوړي له لاړ شیخ الحدیث لار جامع اسلامي یا کوړه خټک دا سی مبارک دوره حدیث هم هلته کړې وه او دا لکه څنګه تاسو ته مولانا صاحب وي دا د هغه چې کوم دا عبدالمنان صاحبه بیا راغی په وړي کې به یې 3 او 4 میاشتې دي په لوړګي کې تېرولې دا هلته به ناست او بیا مونږ چې واړه وو ما په خپله باندې چې زه وړوکی یم ما خلاصه منیه دا به د هغه نه ویلي عبدالمنان صاحب زما هم استازو ځکه یم بیا د سی مبارک چې دا کوم خرونه دي کشران عبیدالله او عبدالرب او عبدالغفور ته یا د حمدالله جان د ډاګۍ د هغه ماما و مولوي امان الله قاضي صاحب عنایت الله صاحبي کفایت الله صاحب پلار و امان الله قاضي صاحب یې ډېره کړه او کلونه زموږ په سخت شیخ مولا و او کلک مولا و داسې مبارز او مناظر مولا و چې په دې ټول صوبه سرحد کې د هغه قابل څوک نه و هغه علي سی مبارک ډېر خاص دغه راوستله او خپلو بچوله دا وخت کې چا نه وایي چې دا دیوبندیان دي او دا بریلیان دي او دا حمدالله جان د ډاګۍ حمدالله جان د کتوزو دا ټول دیوبندیانو په میاشت کې به یو ځل خامخا سی مبارک سلام لراته د شیخ حسن جان صاحب پلار شیخ اکبر جان صاحب میاشت کې به راته یو ځل خامخا رازوړو صاحب صاحب دیوبندي په میاشت کې به یو ځل راته ما مطلب دا چې داسې به نه وایي چې دا دیوبندی دا فلان دی دا ډینګ دی په دې ته به نسبتونه نه کوئ بس خپل شی چې دی چې کوم مسلک مو دی سی مبارک به فرمایل چې که د دیوبند په علماو کې په کتابونو کې چې کوم څیزونه یي کومې مسلې یي کومې خبرې یي زموږ د حنفي مسلک سره برابر یي موږ ته به په سرو چشم قبولي او دارنګې که بریلیانو په کتابونو کې د حنفي مسلک سره کوم برابر یي موږ ته به بسر چشم قبولی د که دینه بهر وي د حنفي مسلک نه که دیوبند کې که بریل کې مونږ په هغې کې نه ما مطلب دا چې تکړه شئ په خپل شي باندې خپل ځان وپېژنئ او خپل ځان پېژندل زموږ د امام ابو حنیفه صاحب په مسلک باندې یو مونږ الحمدلله ټولو امامانو منونکي خلک یو مونږ او تاسو په دې باندې عمل کوو خدای پاک جل جلاله ده مال او تاسو ټول له که دلته څه ویل شو په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړه تشددات به بالکل نه کوئ نرمه رویه نرمه پالیسي نرم مزل کوئ هېڅ چا باندې حکمونه مه کوئ خپله مسلماني ټینګه کړئ که خپله مسلماني مونږ ټینګه کړه دا هم توره ده د قربان دعا وکړئ عالم اسلام ته یو دعا وکړئ په عالم اسلام باندې په دې وخت کې ډېر سخت عجیبه غوندې کیفیت را روان دی چې
چې د مسلمانانو نمایندګان دي او د کفارو سره بډې والي ورسره ولاړ دي. خدای پاک ورته هدایت وکړي. خدای ورته هدایت وکړه. دغه مسلمانانو چې کوم مشران دي خدای ورته هدایت وکړه، او که هدایت نه خدای پاک دې په ځای باندې تکړه خلک راولي چې ایمان او اسلام او د دین دپاره قابل قبول وي، هغه خلک خو راولي. بیا دعا وکړئ قربان، په عالم اسلام کې په ډېرو خلکو باندې تکلیفونه دي. یو تاسو هغه ته وګورئ، فلسطین ته وګورئ، کشمیر ته وګورئ او بل ځای کې وګورئ. خدای پاک هغه چې کوم خل شهیدان یې ټول درجات عالي نصیب وګرځي. خدای پاک په مسلمانانو باندې رحم وکړي.